بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوم سیریز چې مونږه شروع کړی دی نو د هغې سیاق او سباق او تعارف وشو، خو نن به مونږه د دې د علاماتو او خطراتو طرف دا شعور او خپل پیژنګلو دا په یو انسان کې وي نو د هغه ژوند به ډېر پازیټیو ډېر ښکلی تېرېږي. خو که چېرې دا نعمت انسان سره نه وي نو هغه د کومو خطراتو طرف ته تللی شي او د کومو خطراتو مخامخ کېدی شي هغه خطرات مونږ نن لږ شان واضح کړو. ګوره کوم کس چې د لاشعوري او د خپل پیژنګلو نه قاصره وي دغه کس به همیشه تنهایي پسند وي. دی به کوشش کوي چې زه چا سره ډېرې خبرې ونه کړم. دی به کوشش کوي چې زه یو محفل ته لاړ نه شم، او که چېرې دی یو محفل ته لاړ هم شي نو په هغه محفل کې به دی په زړه کې دا کړی وي چې خدای پاک دا محفل زر تر زره ختم شي او زه د دې ځای نه وځم. یو علامت خدا شو. او دا تنهایي پسندي دا هغه څیز دی چې دا فرست سټپ دی ستا د سوشلایزیشن ختمولو، ستا د ډسټرکټیو مایند جوړولو دا فرست سټپ دی. دویم چې کوم دی نو داسې قسمه انسان به د خپل ژوند نه شکوې پیدا شي. زما په ژوند کې دا نشته، زما په ژوند کې هغه نشته، زما داسې صحت نه دی، زما داسې فټنس نه دی، زما داسې جاب نه دی، زما داسې ګاډي نشته. داسې قسمه د صحت حوالې سره د مال دولت حوالې سره به همیشه د مختلف قسمه شکوه او شکایتونو مخ. دریم چې کوم دی دا انسان به په مسلسل یو یره کې او هغه یره به د ژوند حوالې سره زما ژوند ختمیږي، زما ژوند تلو والا دی، زما ځواني ختمېدو والا د ژوند حوالې سره یره هیلث کانشیس بشي. ما ته دا بیماری لګېدی شي، ما ته هغه بیماری لګېدی شي. همیشه به دی په دې سوچونو او په دې یره. کوم انسان چې د داسې حالاتو سره مخ وي نو هغه به د خپل ژوند سره ډېره مینه، خو د خپل ژوند نه به د خپل زندګۍ نه به مخ هم واړي. او هغه څنګه؟ چونکې دی مسلسل په یو خطره کې دی، د ذهن په یو خطره کې انختی دی، ولاړ دی. د ښکلې زندګۍ جوړولو دپاره یو ویژن ضروري دی. دی به ویژن نشي جوړولی. د هغه ویژن د اچیو کولو دپاره به ته ځان ته ګولز ایږدې. دی به ځان ته ګولز نشي ایښودی. د دغه ګولز دپاره به واړه سټپس اخلي. دی به ځان ته دغه سټپس نشي ایښودی، دغه سټپس به نشي اخیستی. ولې؟ چې د ذهن مسلسل په یو عجیبه قسم یره کې دی. دا به لاړ شي، هغه به لاړ شي، دا ختمېدو والا دی، هغه ختمېدو والا دی. داسې انسان به همیشه د دې سوچونو په سرکل کې دی. که ولاړ وي، که ناست دي، که ولاست دي، که اودي، ایون دی به د شپې اودي، د دماغ به ویښ وي، دا په دې سوچونو په سرکل کې دا وي. خو د خوشحالۍ خبره په دې کې دا ده چې دا سوچونه به ټول منګړت او بې بنیاد وي. د دې به حقیقت سره هیڅ تعلق نه وي. دا به دلته هیڅ نشي ویلی او نه به په دې کې حقیقت وي. خو د صحت ضرور نظر انداز کولی شي. اوس کوم انسان کې چې دا ټول خطرات شته، دا ټول علامات شته، هغه ته د یرې ضرورت نشته. که چېرې د ژوند سره او الریډي د ژوند سره مینه شته خو سټک دی، په یو ځای ولاړ دی، مخکې نشي تللی، قدم نشي اخیستی، ګولز نشي سیټ کولی، ویژن نشي سیټ کولی، نو هیڅ قسمه ده یرې او د پریشانۍ خبره نشته. د دې ټول حل موجود دی، د دې ټولو حل موجود دی. او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به د دې حل طرف ته مونږ ځو او هغه واړه سټپ به بیانوو چې په کوم سټپس اخیستو سره دا خطرات، دا قسمه کیفیات همیشه دپاره ختمېږي.